بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع من تلك المواضع التي وجب حذف الناسب للمفعول به فيها التحذير، وإنما وجب حذف الفعل فيها لضيق الوقت عن ذكره، وهو في اللغة تخفيف الشيء عن شيء وتبعيده منه. مليس من شروع کی ویلیو چی من د مفعول به تعریف کو او به بداغینا بس د مفعول به د بار دو قاعده ذکر کو. نو په یو قاعده کې د مفعول به د فعل د تقدیم مساله و درې صورت یو کله تقدیم د فعل تقدیم د مفعول به په فعل باندې جایز او کله واجب او کله منع او به دیم قاعده چې واقعي کې د فعل حذف بیانو بلدیم موږ درې صورت جوړ کړی یو حذف جوازي او یو حذف وجوبي سماعي او یو حذف وجوبي قياسي. نو حذف وجوبي قياسي کې دوه تیر شو، یو منادا او یو على شريط التفسير ما أزمر عامله على شريط التفسير. نو د حذف وجوبي قياسي دریم نمبر تحذير دی او مجموعي دور د حذف وجوبي د بارا تحذير څلورم نمبر دی. ځکه صاحب د کافی الرابع وای یو سماعي او دو قياسي تیر شوی منادا او ما أزمر عامله ندای څلورم نمبر شو. تعریف د تحذير بګو تحذير چاته ویل کیږي او تقسیم بکو سره د مثالونو دو اقسام وتا او به دریم نمبر کې بوله څه مسائل بیانو قواعد بد تحذير بیانو بس درې بحث به نوراشي. اولی تعریف کو تعریف تحذير په لغت کې تخویف شیء عن شیء ته ویل کیږي. یو شی ایرول د بلشینه یو انسان د سشینه ایرول د ویل کیږي تخویف. همدغه شان تبعید شیء من شیء یو شی د بلشینه لري کولو ته تحذير ویل کیږي. پوهیږئ به ازید اصطلاحات را مخ کی کودا مول نه ویلې وای خوا دا سړی چې دې زدا یروم د ازمرینا یی د اور نه یروم اورته انسان بچ کده اور نه ازمرینا ځان بچ کا دا څوک چې يرول کوي تحذير کوي هغه ته محاذر ویلې کیږي. زه محاذر شوم او څوک چې یری هغه ته محذر ویلې کیږي. دا سړی محذر شو او د څنې چې یری ازمره یا اور هغه محذر منه شو. اصطلاحات یا شو يرون کې محذر څوک چې يرول شي هغه محذر د چا نه يرول شي او د کار ته تحذير ویل کیږي. ورسېدلې به نو لغت کې ویل کیږي تحذير شيء من شيء يرول دي د محذر منه نه وسیش لری کول د محذر دي د محذر منه نه. اصطلاحي تعریفي هو د هغه مفعول به ته ویل کیږي یو جز معمول بتقدير اتقي چې دا معمول وي او د دې عامل مقدر وي هغه اتقي وي اتقي وغيرها. وهو دا اسم مفعول ته ویل کیږي یا دا اسم ته ویل کیږي معمول چې دا معمول وي د کی عمل د نسب شوی دو جزء او نسب عمل پکې شا کړی به تقدیر اتقي عامل به مقدر وي درې جزء ورسېدلې به کونه رسېدل نو دغه ځای پورې به وایو نور قصه به چیرسته کوو ته وګورئ لغوي او اصطلاحي تعریف وشو. قال مجامي یو خبر ذکر کړی دا نو هغه بیان به ورسره کو. ور الرابع څلورم قسم على رقم اقسامنا من تلك المواضع التي هم دا غزيننا وجب حذف الناسب چې واجب دی حذف د عامل ناسبه للمفعول به د بارا فيها بد غزين مواضع کې. نو الرابع څلورم څوک دی التحذير دی
الرابع سره دا عبارت رئیسل چې من تلك المواضع التي وجب حذف الناسب للمفعول به فيها دې کې اشاره کوي چې الف لام عهد خارجي دي او معهود بدی سراغت سلورم زید د چاچی فعل حذفی عامل حذفی مفعول به یادای نو الرابع والتحذير سلورم قسم تحذير دے نو دا خبر علم جميع ور سره کړي وختي منګ نه وکړي چې په تحذير کې د فعل حذف ولی وجوبي ټول به راګوري تحذير کې د فعل حذف ولی وجوبي ځکه مقام تنگ وي نو کتبه کې فعل ذکر کې نو محذر منه بدل له محذر برابر کړي مثلا اور دے نو خلق دانه وي چالکا ځان بچ کا اور درته لګي ګداري ویل او ویل تجوید کې ویل غریب بني مسوي نه دی وجنه عرفم دا جوړ دي خلک اور د سی وای کنه وای همدا شان مار چی کنه خلک د سینه وای چالکا تا خپېدا بالکل قریبه ده چې مار در رسیدلې او کېدې شي تا وچی چی لہذا ځان ته بچ کړي ویل او چې چلے وی خلک څوي مار نسیګه کنه دا نو د وقت د تنګي په وجبان دي فعل حذف شي تو ګوري وانما وجب حذف الفعل واجب دي حذف د فعل فيه بده کې لذيق الوقت د وجنا عن ذکره وقت تنوي د ذکر د فعلنا یعنی فعل بګ نشي ذکر کوله کجه وسرتا اول بحث بیان ک جغل لغوي اصطلاحي معنی دا تعریف دي وهو في اللغه تحذير بلغت کې ویل کېږي تخويف شيء ويرول د محذر دي عن شيء د محذر من هنا وتبعيده او دا لري کول د محذر دي منه د محذر من هنا وفي اصطلاح النحات او د نحات په اصطلاح کې تحذير ویل کېږي معمول علامه د اصطلاح لفظ روي سره په اصطلاح النحات اشاره کوي به دا کوم تعریف چره د لغوي نه دی دا اوس کوم دا اصطلاحي تعریف صاحب د کافي کړي دي اګه لغوي خو مخکې تیر شو نو وي وفي اصطلاح النحات معمول بتقدير التقي داغه مفعول ته ویل کېږي یو چې معمول به وي یعنی دې کې به عمل د نسب شوی وي دوا بتقدير التقي او دې کې به عامل چې دا به مقدر وي درې عامل به کې مقدر وي درې څو اجزامي ویل تعریف کې درې کنه یو جز بل باطل نه هغه د تقسیم نه پس به ور سمرګلې کوه تعریف کې څلورم جز باطل ان شاء الله وایو به معمول اسم عمل فيه النصب اسم وتعالى على مروي سر اشاره کې چې معمول صفت دی ور صفت کې لا بودی د موصوفنا وهو معمول معنا وهو اسم معمول دا اسم دی چې عمل به بږي شوی نه بیږي به ما تلک متوجي شي اور بس عبارت روي سل عمل فيه عمل به بده کې شوی دا به معمول نه دم دې ترانه جواب دې اعتراض داري به تا ویلو تحذير ته تعریف د محذر کې وې چې دا به معمول وي نو محذر خو معمول نه یا خو محذر فيه وي هغه کې عمل شوی معمول خو نسب وي عمل د چا شوی د نسب نو فعل عامل وي او نسب چره مفعول به باندې دا چره معمول دی او دلته محذر ته ویلو یعنی ایاک ته معمول ویلو ایاک هو یا الاسد ته ویلو معمول ویلو معمول نه دی بلکې معمول څوک دی هغه زبر دی دا خو غلطه ده نو علامه جواب کوي معمول نه مراد معمول فيه دی دا غي سم تویل کیږي معمول فيه چې بدی کې عمل شوی نو ایاک کې عمل شوی د نسب او اسد کې شوی نه رسې به عمل فيه النسب چې عمل شوی بدی کې د نسب بالمفعولیت او د نسب عمل بګې د وجد مفعولیت نشوي ندوا اجزا تیر شو هو یو معمول فيه دوا بتقدير التقي بتقدير د التقي سره التقي به کې مقدر وي ولی مقدر وي وجم ویلی مقام تنگ دی کنه برګوري ولسی نازي دویم بحث وکړو د اول بحث د تعریف څلورم جذبه به غیر بس وایو
ما ته متوجه شي تحذير په دوه قسمه باندې دی یو هغه چې ذکر بګې د محذر شوی یا کا او دیم هغه چې ذکر بګې د محذر منه شوی الاسد الطريقه به وری تحذير په دوه قسمه دی یو هغه چې ذکر بګې دا نو دې د بار شرط دا دی چې ور سره با په حرف عطف سره محذر منهم ذکر وی تحذير په دوه قسمه اول هغه تحذير د چې ذکر بګې شوی دا محذره یعنی بالفاظ دیگر تحذير په دوه قسمه دی یو هغه چې معمول بګې محذر وی لوبا یعنی مفعول به بګې څه وی اوسره برابر شو لګا مفعول به بګې نو چې کله مفعول به محذر اول قسم شرط ولداري چې ور سره په حرف عطف سره محذر منهم ذکر کې ایاک محذر والاسد ابو سره ذکر کې دویم قسم هغه چې هغه کې ذکر د محذر منه وی معنا مفعول به چې د معمول چې د بتوبي محذر منه وی هغه د بار به شرط دا دی چې تکرار وکړي الاسد الطريقه لګړې صحیح ولګېدو کړو سیدی لګي دا کړه دا قسم ځان نو کړل اورې صحیح لګېدل چې دا تقسیم ولې کوي ذکر د محذر وي نو محذر سره هو ډایرکټ شرط بیانې چې محذر منه وبوي خدا خود دوه ذکر شو صرف محذر ویل کافي شو اول کې ویل چې محذر منه وي محذر منه قبل کې مو ولا صد قبل کې نو دغه تقسیم سره سم مزه نه کوله تاسو زما په خبره پوه شولې صرف دا ویل چې ذکر به د محذر وي او ذکر د محذر منه وي دا غلطه ده ځکه اول کې محذر منه ذکر دا سی بوایو تحذير په دوه قسمه یو هغه چې باغی کې معمول او مفعول به چی ا محذر وي وزي شو شرط ولدا دي چې سبقو محذر منه په حرفیات بسرو د ذکر کو ایاک والاسد ادم قسم چې هغه کې معمول او مفعول به چوي محذر منه وي والاسد الاسد یا الطريقه شرط ولدا دي اوس بسکو تکرار وکړو وصحیح شو نو راشي د تعریف څلورم جزم وایي کله چې تقسیم وشو کنه نو راشي هغه مفعول به د ویل کیږي یو معمول فيه چې هغه عمل شوی دوا بتقدیر تقی په تقدیر د تقی سره شوی درې ذکر د محذر شوی پکې څلورم جو شروع شو ذکر پکې د محذر شوی یعنی محذر مفعول به وي او یا بکی ذکر د محذر منه یعنی محذر منه بکی مفعول به وی دا څلورم جزء وای انا سي به وتو غره خجي تحذير بتقدير اتقي تحذيرا اوس علامه جميد دي بیان کی چې تحذيرا ولي منصوب دي ندو احتمال ولا بیانيه ودا چې دا مفعول مطلق دي حذر فعل ورته وباسي حذر تحذيرا دا سر کې عبارت خبرو کوم اخذ تحذيرا ولي منصوب دی عبارت کې هغه دوه احتمالات یا خو مفعول مطلق دی حذر او یا تحذيرا مفعول له دی حذف دا اتقي ولي حذف شوی تحذيرا بوجبان دی د وجه د تحذير مفعول له شو وګورئ حذر ذلك المعمول محذر وی دغه معمول اول کنه محذر ذکر د محذر بوي تحذيرا اي مفعول مطلق شو فيكون مفعولا مطلقا او یا او ذکر یا ذکر شوی وي تحذيرا محذر ذکر شوی وي فيكون مفعولا له تاسو پوه شولې ویره بدچان ور کوي تحذيرا ویره ور کولای کیږي یعنی محذر به محذر مما داغه محذر من هنا بعد حکم چې دینه بس فی غو محذر منه ایاک والاسد دا اول قسم بیان شروع ده کوم ولې تعریف ختم شوه دی دویم بحث کې رواني خو ما تاسو ول د دویم بحث کې ورسره تعریف دویم جزء د تعریف څلور اجزاء کې څلورم جزء دی اصل کې د تقسیم چې ده کنه دا تعریف د خپل معلومیږي موږ بیل کو تعریف بیل تقسیم بیل
نبی باقي کې کوم څلورم جزء هغه نه تقسیم معلومې درو ځکه ور سره یو روان شو تاسو پیږئ کنه تقدیر د تقیبوي تحذيرا ذکر به کې د محذر شوی وي او یری به د چانه به یری مما دا غمزه محذر من هنا بعد او چا بدی نفسي نو ویل ذکر به د محذر شوی بده شت چې رسو وڅو کومي محذر منه یو القسم داو کنه مما بعد ذلك المعمول دا معمول لفظ به محذر منه ذکر وي ذم او ذکر المحذر یا به ذکر د محذر شوی منه یا به ذکر د محذر منه شوی خدای پر شت مکررا الک ذکر د محذر منه اول صورت کې مو کنه نو موږ څه مطلب رويستو دي او ذکر المحذر منه معنا معمول بوي بکې محذر منه او مخکې څوک معمولو محذر یعنی مخکې مفعول به محذر او دلته مفعول به په تقدیر د تقصر چې به محذر منه وي د دې شرط ده مکرر بيدا کا على صيغه المجهول او ذکر به مجهول رباسي ذکر خجي علامه جمع د عبارت ترکیب بیانې تاسو ماته لګ متوجه شي او ذکر چې دا کنه دا او حرف عاطفه ده نو ذکر په چا باندې عاطف ده وایي دا په مخ کې حذر باندې عاطف ده کنه ارسه به مخ کې څنګه تحذيرا کې که حذر رباسو او یا په تحذيرا کې څوک رباسو ذکر دون احتمالو کنه یا تاسو خبر پیږي او ذکر المحذر منه دا جمله چې دا د بچا تبدا دا یا په حذر باندې چې تحذيرا مفعول مطلق او یا په ذکر باندې چې تحذيرا مفعول له صحیح باقي باندې تبدا نو سوال واردېږي ما ته وګورئ سوال دا دی ګوره دا قانون دی د نحوی چې معطوف په حکم د معطوف علیه کې دا به موږ لراشي ان شاء الله ان قریب سمانا معطوف په حکم د معطوف علیه کې دی معنا دا چې معطوف علیه کې کزمیر او معطوف کې مونږ نو سوال دا دی چې ته دا ذکر عتب کې بہت ذرا باندې او یا په ذکر باندې نه کې خو ضمیر محذر تراجیو او ذکر المحذر منه کې خو ضمیر نشته نائب فاعل ډایرکټ څوک دی محذر منه دی په سوال پوه نه شو اوله داوم وکړل چې بای دا ذکر المحذر منه معطوف دی بچا حذر تحذيرا یا بذکر تحذيرا باندې سوال معطوف خو معطوف علیه بشانی او هغه کې ضمیر محذر تراجیو دلته نشته ضمیر په سوال پوه شو جواب سوال ورسېدلی کنه جواب دا دی بای دلته ستا قاعده بالکل منو منګه چې معطوف چې معطوف علیه کې ضمیر او معطوف کې ضمیر پکار دی منو منګه خودلته اسم ظاهر بزید ضمیر ولاړ دی کنه بس کار یې کړی دی کله کله اسم ظاهر بزید ضمیر ودرېږي نو المحذر منه دا اسم ظاهر بزید چا ودرېدلی ضمیر باندې نو ګویا چې دې کوم ضمیر دی چې هغه اسم ظاهر دی هغه ضمیر په ځای ولاړ دی او بابل کې مونږ دواړه برابر شو کنه شو سوال او جواب پوه شو دی کنه ورسره خبره پاتې رام به کو وګورئ على صيغه المجهول بوايو عاطفه دا بعطف في على حذر باندې او ذکر باندې کوم حذر یا ذکر یا دې کوم المقدر کوم چې مقدر دی کنه فإن قلت نوس که څه په اعتراض کیوي فعلى هذا بنا بدی باندې لابد من ضمیر دې کې غو ضمیر پکار دی بچا کې فی المعطوف کې کما فی المعطوف علیه څنګه چاغي کې اعتراض ما وکړو کنه قلنا من وایو جواب کې نعم بالکل دا شاندا معطوف علیه کې ضمیر او معطوف کې پکاري لکنه وضع لیکن وضع شوی دی اخوده شوی دی فی المعطوف کې څه المظهر اسم ظاهر موضع المضمر بزید ضمیر خود له شوی دی نو ګویا چې دې کوم ضمیر شته اذ تقدير الكلام داسې دی او معمول او دا ذکر المحذر منه باغیات تبدیکا تحذيرا مانعات شو او د معمول دلان دراله او هو معمول دسیدا کنه
بتقدیر اتقی ذکر مکررا دسی بجوش یا دا معمول یا بتقدیر دا اتقی باندی خودل تبا ذکر دا محذر منه شوی مکررا مکررا ذکر کی ضمیر شکا محذر منه تراجی دے بیدا ذکر او ذکر المحذر منه بشامانی آتب شو بتحذیر باندی کنا نبی معمول بتقدیر اتقی دلان دراله کنا نتسنگ بوایو او معمول بتقدیر اتقی ذکرہ ضمیر پکی دی غیر دلتا ضمیر کو ای المحذر منه محذر منه پکی راغلی مکرر ذکرہ کی ضمیر پیدا شو کنا شو او مخ کی حذرہ کی مو بس خبر تاسو پوه شولې لږ به وګورئ او سوال دا دی که نه چې بهی اسم ظاهر په ځای د ضمیر باندې چې ودرې که نه نو دا خلاف اصلي اصل خدا ده چې ضمیر په ځای ضمیر راغلی نو خلاف اصل کار چې کوي نو څه نکته به وله بیانې څه وجه به بیانې هسې خو کار نه کېږي هلکه سر دی ولې دا سر باندې د سپین څه شی دی جي دا مې تړلی دی دا خو جواب نشو ولې دې تړلې دا مرتب سو آیا خیال هم دی که نه په دې سر د سپین څه شی دی دا داسې وه چې هلکه ضمیر په خدای کې نشته دی ده ویل چې جي اسم ظاهر پکې ولاړ دی که نه جي سر مې تړلی دا داسې شو لکه اسم ظاهر مې ودرولې نو اوس سر دې ولې تړلی اسم ظاهر دې ولې ضمیر پسې ودرولې دا م ووایه په سوال پوه نه شو نو جواب دار یې وکشي ولي صاحب دلتا مجبوری شته کنه کچری منګه اسم ظاهر نه راوړې المحذر منه دسی دا صرف هم څوک راوړې وې ذکرات نبی با قانون دام د چې معطوف علیه کې چې کوم ضمیر وي دا غي چې څوک مرجع وي چاته راځي وي نو معطوف کې چې څوک ضمیر وي دا غي هم هغه مرجع وي هغه ته راځي پوه نه شولې دا قاعده او قانون دی ښا جواب لګو شروع دی کوم قاعده کچری من ذکر کی محذر منه نه راوړې ضمیر هم راوړې به بد دې ضمیر او د معطوف علیه ضمیر د بار بشری ک مرجع څه وي ایو وي حالان کې معطوف علیه کې ضمیر مرجع چې د معمول دی او هغه محذر دی نه بدل تم ذکر کی ضمیر چاته راځي محذر ته نه خو قصه ورانه حالان کې دلته چاته بکارو محذر منه ته به خو قصه یو کېدل وای نه شي نو وی ګورا الا انه وضع محذر منه كي خذلو موزيد ضمير باندي العائد الى المعمول شا معمول تراجي ومحذر تمرادو اشعارا خلق ته خذلا بانه محذر منه چې به دلته کوم ضمیر دی محذر منه دی لا محذر نه دی یو شی جوړ نشي کنه پوه نه شي هجي مثالونه را دوسو مثل اياك والاسد واياك وان تحذف دا دویم باس کې مونږ ویلو تقسیم وکاو ورسره وڅم نو اياك والاسد دې کې ذکر د محذر منه د اياك یعنی مفعول به پکې محذر ذکر پکې د محذر دی یعنی مفعول به پکې څوک دی محذر او پاتې شو محذر منه او ولا به شرط دی مونږ ویلو په حرفیات سره ورسره محذر منه ذکر کې نو والاسد واياك دا بل مثال کې ذکر د محذر دی یعنی محذر معمول دی او ان تحذف دا پکې محذر منه دی دا ولا شرط هذان مثالان دا دو مثالونه دي لاول نوعيه تحذير دا تحذير دا ول نوعيه دا بارا الکه دو مثالونه ول راوړ یو کافی نه وځه مثال خلک یو راوړي کدوا یو یې یو راوړي خو چې کله دوه کې پیدا به دوم راوړي ته پیدا شته کنه من دیو خود لدا چې کله محذر منه اسم صریح وي والاسد او کله اسم تاویلی فعل به ان پکې ور داخل شوی په تاویل له مصدر اسم جوړ کړی وان تحذف وای نه شولې یو کله اسم محذر منه اسم ذات یو کله اسم صفت وي په گئی کجی اصل کې عبارت څنګه دی یا کول اصل کې دی باعد نفسك من الاسد والاسد من نفسك اصل کې زبر وګورئ باعد نفسك من الاسد لاټو ته یو بار وګوره غلاټو تلاټو یې لګي باعد نفسك من الاسد والاسد من نفسك نوز وقت شي وتا باعد نفسك من الاسد والاسد من نفسك ما تبنى لريكم ولي ما تفليك وكان باعد نفسك الته من نفسك لريكم سباد شلو باعد نفسك من الاسد والاسد
به اوس معطوف علیه من الاسد لري کو باعد نفسك من الاسد ولی معطوف کشته کنه والاسد یو بیرم د یو نه لري کو بل اکتفا بل بیرم د بل نه لري کو بل اکتفا څه شو باعد نفسك والاسد فاتش بدق وقت د تغیب وجماني بعيدم لري شو وقت تنگ دي ثبات شو نفسك والاسد به نفسم لري کو ځکه نفس هم ډیره بار راوړو چې فاعل او د مفعول ضمیر چره افعال قلوب نه غیر کچری دا مرجی ووا دغه نفس فکر راوړي دا سبا د قاعده وی دي نه پیږي چې کله مراد د فاعل او مراد د مفعول لا یو کسو به مفعول لپاره بس څوک راوړي منسي نفس براوړي اتقي کنه شي ویلې اک انت او کا دواړه یو کس اتقي نفسك به یعنی مفعول به به نفس جوړه ناغه وجه ختم شو ځکه اتقي لري شو بس نفس راوړلو ته ضرورت پاتې نشو ما جاز له عذر بطل بزوالي ما تقيده ویلي کوم شي عذر په وجه جایز وي چې عذر ختم شي هم څه شي باطل شي رسې به دویشته ماده واقع ختم شو دا څه پاتې شو لوس نفسك لري شو نو کا والاسد پاتې شو کا او کچ دې کنه مخکې هو زمين متصل نه اياک وس منفصل شو مخکې زمين متصل کو او وس منفصل شو بس خو اياک وایو نو اياک والاسد دې جوړ شو وګورئ کنه ونه رسیدلې بعد نفسك من الاسد والاسد من نفسك واللرشو مثال کې ګورئ کنه څه پاتې شو بعد نفسك من الاسد والاسد به من الاسد لرشو به پاتې شو بعد نفسك والاسد به بعد لرشو کنه به پاتې شو نفسك والاسد به نفس لرشو نه به ک والاسد پاتې شو به ک اياک شو نه اياک والاسد شو ورسیدلې به ودي بالمثال کې وبعد نفسك عن حذف ارنبي ان تحذف معنا ان حذف الارنبي ان تحذف معنا د اياک ځان بچ ک ان تحذف چې په امسا باندې خرګوش وي عمر رضی الله فرمایي نو باعد نفسك عن حذف الارنبي عليك حذف زمانه ده وهو ضربه بالعصا وباعد حذف الارنب دغشان حذف الارنب لري كان نفسك ولا التقديرين ده اعتراض نه جواب کوي بي ته یو پیر دي دلته خو بکې تناقض رااله باعد نفسك نفس محذر شو من الاسد محذر منه شو نسيت کنه ایخي دنیا به لري تلیدا اوس هو بنيني اياك محذر توجه وال اياك من الاسد هغه شو محذر منه اوبه بس پورا مثال وایا بعد نفسك محذر من الاسد محذر منه اوبه بس والاسد محذر شو ومن نفسك محذر منه دا خوشي دوران کو یو پرک یو مثال کې یو شی محذر دې محذر منهم دې جواب دار به الفاظ الاعتبار نه معنی الاعتباری کا العبره في العقول للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني دلته نه لګي غوسي وایو کا غره مقصد په دواړو کې هم دار چې به کسره وتوي ځان بچ کده زمرینه نه معنا ته ځان بچ کا او کزمره بچ کده ځان نه مقصد دا دی چې ځان دې بچ کا یګی کنه انا وای کنه زمره ځان نه بچ کا وګورئ وعلى التقديرين المحذر منه جده هو الاسد او دې بل مثال کې څوک دی حسب دی فإن المراد دا خبر اوس کوي مراد من تبعيد الاسد او الحذف من نفسك نه څوک مراد دی تحذيرها هغه نفس لري کول منهما دا اسد او د حذفنا لا تحذيرهما دا نه مراد چې دا دواړه لري کمن هذا نفس دا څوک نه لري کوي الطريقه دا دوم مثال له مثال لساني نوعيه دوم نمبر مثال له اتق الطريقه ولا يخفى تاسو په شوري نور قسمه به